داسې حالت را روان دی چې بچې به وایي چې زه د مور سره نکاح کوم. داسې حالت را روان دی. حیوانیت را دنده کېدو واله دی او دا حیا را نه اوچتېږي. دا حیا هم د منځ نه ځي او دقه موبایل به دا حیا پورته کوي. دا بې یاد ساتئ، دا بې حیایي چې راځي د دې د لاسه به راځي او د دې ټیک ټاکو د لاسه به راځي. دا بې حیایي را پسې را روانه ده. دا حیا به رانه پورته کېږي پلار او مورې. د حیا هغه یو ډول و چې بچي به د مور په مخ کې خبرې نه شوې کولی. بچي به د مور په مخ کې خبرې نه شوې کولی. بچي به د پلار په اظهار نه پخپو کو. بچی به د پلار په مسله نه ودرېدو. دا زما د بابا جان مسله ده. او داسې دور و. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات کېږي، بچي ته وایي بچیا دې کمره کې درنه چېرته ګناه ونه شي، دې کوړګۍ ته خیال کوئ. دی ولې بابا جانه بچیا دې کې مې دومره پیرې قرآن ختم کړی دی چې ما نه یېر دی چې څه زلمه قرآن. شته داسې یو مشر یو بابا شته چې بچو ته وایي بچو ګورئ که زه نه یم نو دې کمره کې ګناه ونه کوې. ما ډېرې پیرې په دې کمره کې د الله کلام ختم کړی. بچو له قرآن ورکوي لاس کې، بچیم علماو ته کښېنوئ. دا درته حقیقت وامری ولی وایي دې علماو پسې پیزار ګرځوئ بچو ته، خو وایي هسې پسې ګرځئ، هسې. ګوره دین اسلام دا د حیا نوم دی. حیا دا د غیرت نوم دی، دا د حیا نوم دی. دین اسلام بې حیایي، فحاشي، بې غیرتي دا نه برداشت کوي. حتی در دې پورې چې ښځه او خاوند به هم د یو بل د حیا او د عزت خیال ساتي. زمونږ په دې معاشره کې یو بله زه ورته بې غیرتي ووایم، څه نوم ورته ووایم، ډېر فلید او قبیح کار دی. هغه دا ده چې ښځه او خاوند د شپې رازونه سار اوټ کوي خلکو ته. خاوند خپلو ملګرو ته د ښځې رازونه د شپې هغه اوټ کوي، ملګرو ته وایي داسې، او ښځه خپلو ملګرو ته د خاوند هغه رازونه وایي. حدیث مبارک کې د دې نه سخته منع راغلې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفزي إلى امرأته وتفزي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت په ورځ باندې به د الله تبارک وتعالی په نظر کې بدترین انسان او بدترین ښځه هغه وي چې د شپې د یو بل سره میلاو شي او بیا هر یو د خپل ملګري راز نورو ته بیانوي. خاوند د ښځې رازونه د شپې هغه خپلو ملګرو ته بیانوي او ښځه خپلو ملګرو ته د خاوند رازونه بیانوي. حدیث مبارک کې راځي دغه سړی او دغه ښځه به د قیامت په ورځ د الله په نظر کې د تمامو خلکو نه بدترین انسان. زه یقیني یم که چېرته دا جنۍ ژوندۍ وې یو ځل نبی علیه الصلوۃ والسلام مجمع لګېدی او د صحابو او صحابیات هم ناستې وې، زنانه هم ناستې وې. زه تاسو سره ملاقات نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل نو زما دا یقین دی چې په زرګونو ممکن ده چې ځوانان په تاسو به کې چېرته داسې راټول سړي شوی او وي. داسې دا ځکه ښځې چې د دې رشته هغه د رازونه هوس او نورو د خلکو ته شهواتو بیانوي. ده. زمونږ معاشره چې ده هغه بیماره دا خبره شوې چې ده. صحابه زمونږ واورېده ځوانان زمونږ ټولو خلکو پیغلې سرونه ښکته کړو. هغوی ته چې دی دا بیماري لګېدلې ده. اسماء بنت یزید او نن رضی چې هغه الله مړه تعالی ده عنها دا صحابیه نو د هغې په موجوده وه، دا جنازې باندې راپاسېده. په شمار الله کسان پیغمبر ولاړ او دي. نن سبا زنانه که هم دا چېرته چل موږ کوي او وګورو نارینه هم دا هر کوي. انسان داسې کوي د هغه دا خپلو فکر او ملګرو سوچ نه رازونه کوي چې خلکو زه ته دا څه خورم په دې نبی علیه باندې ما نه الصلوۃ الله والسلام راضي فرمایل کېږي که فلا نه. تفعلوا، صرف د یو څو لایکونو یو څو فالورز دپاره فإنما مثل ذلك مثل شیطان لقي شیطانة فغشيها والناس مونږ د ينظرون. الله نافرمانۍ نبی کې رسول دومره الله تللي وو، دومره د غفلت په خوب د دې باندې مثال ویلي خو وو چې داسې د ده هر چې یو څه موږ شیطان هېر کړي راولګي دي. او د څوارلو شیطان محترم سره ورونو، موږ ټول چې د رب العالمین ته وروالی کوي او ګرځېدونکي تمام یو. مخلوق ورته ګوري. نو اوس نه چې دی مثال ځان خو سره داسې دی. حساب وکړو مخکې د دې نه چې خاوند د موږ سره ښځې خبرې حساب کوي د وشي. شپې خبرې خلکو ته سار کوي. ښځه خپلو ملګرو ته د خاوند خبرې د شپې بیانوي. د دې مثال خو داسې لکه شیطان چې د شیطانې سره په ډکه لاره کې زنا کوي. دا کار ولې تاسو